السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور جابر خان تورخیل او تاسو ګورئ درسمن میډیا. نن زموږ ملاقات دی د حضرت مولانا مفتی محمد توصیف صاحب سره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. الله مو خوشحال که. محترم طبیعت نو څنګه دی؟ بالکل د الله احسان دی، ستاسو دعاګانې دي الحمدلله. چونکې ستاسو تعلق د جمعیت شاه توحید و سنت سره دی او یو جان پہچانی شخصیت هم په دې کې، نو د اشاعت باره کې لکه دا خبره مشهوره ده چې دی تبلیغ نه مني یا تبلیغ ته بدعت وایي، نو تاسو دې خبرې څه وضاحت کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یو مشهوري دلی یو حقیقتي. بعضې خلک زمونږه باره کې دا وایي چې انټرویوګانې ستاسو یا د نورو خلکو یا داسې بیاناتو کې پراپیګنډې خو ډېرې کېږي، خو زمونږه الحمدلله د جماعت اشاعت التوحید و سنت سره یو او الحمدلله په دې فخر کوو، خو د مشن تبلیغ سره زمونږه خبره نشته. مولانا الیاس رحمه الله او مولانا زکریا رحمه الله دا چې څنګه نورو خلکو اکابرین دي، نو زمونږ هم اکابرین دي او موږ په دې باندې الحمدلله فخر کوو چې زمونږ اکابرین دي. شیخ د ویسا رحمه الله به وی چې شیخ زکریا رحمه الله چې نو ما د هغې نه بیعت کړو او دا زما شیخ و. نو شیخ صاحب چې کوم نو هغه زمونږ الحمدلله زمونږ اکابرو کې راځي، زمونږ شیخ دی، موږ پې فخر کوو. البته بعضې خبرې داسې د هر چا وي چې هغه د دلیل په اعتبار باندې قوي او د ضعیفو خبره وي، د کمزورو خبره وي، نو هغه په تبلیغي جماعت کې بعضې ښه داسې شته، نو موږ د هغې نشاندهي کړې ده وقتاً په وقتاً. یو میشن دی، نو میشن د هغې چې کوم دی نو هغه د اکابرین دیوبند میشن و، د هغې دپاره یو طریقه کار هغې اختیار کړو. د هر چا خپل خپل یو طریقه کاري. البته موږ بدعت نه دی ویلي، خو چې کم خلک موږ پسې دا پراپیګنډه کوي هغې د بدعاتو نسبتونه کړي. شهرای تبلیغ نوم یو کتاب دی او په هغې کې دا لیکلی قاضي عبدالسلام نوشهروي صاحب، په هغې د مفتی فرید صاحب تقریر شته دی، په هغې باندې د حبیب النبی بیکی شریف تقریر شته دی، په هغې باندې چې کوم دی نو د شمس الحق افغانی صاحب دی تقریر شته دی، او په هغې کې د اول نه تر اخره پورې دا نهج دی چې دا نهج داسې روزه چې لا شبي جمعه دا ټول بدعات دي، موږ نه دي کړي او دغه خلکو چې کوم دی نو کړي دي. دارنګې یو بل کتاب دی محمد امان الله عمرزی صاحب لیکلی دی، احقاق الحق البلیغ فی ابطال ما احدثته جماعت التبلیغ. د هغې نوم نام دا ظاهره ده چې کوم بدعات چې کوم دی نو هغه تبلیغ والا راوښکلي دي، هغې ابطال کې دا کتاب او بیا یې ورته بعضې خرافات لیکلي دي او په هغې کې هم دغه نهج دی. دارنګې اکابرین دیوبند کې مولانا محمد فاروق اترانوي رحمه الله کتاب لیکلی دی الکلام البلیغ فی احکام التبلیغ، او په هغې کې هغه ټول دغه نهج اختیار کړی دی چې دا طریقه دی چې څنګه کوي دا چې کوم دی نو بدعت دی، او دا د دې حضراتو هم اکابرین دي. احقاق الحق البلیغ باندې تقریبا د 12 حضراتو تقریزات دي زمونږ د دغه خلکو چې زمونږ باره کې دا څه وایي، د دوی د مشران حضراتو. دغه شانتې د شارع تبلیغ ما ووی، نو موږ نه دی ویلي، موږ خو دا وو چې هغې دا یو طریقه کار اختیار کړی دی او د هر چا خپل یو طریقه کاري چې کله دې ته هغې د دین یو حیثیت نه ورکوي، صرف د طریقه کار په دغه باندې اختیاري، نو موږ هغې ته بدعت نه دی ویلي. د لیدین خبره بشي او د فیدین هغه تقسیم بشي، موږ هغې ته بدعت نه ویلي دي، نه وایو او نه د میشن خلاف یو. ها چې کم زما یو بیان چلیږي او هغه د هغې باره کې بیا بعضې حضراتو تاسو ته ویلي هم دي چې دی ترې نه انکار وکړه، د هغې باره کې خو ما ویلي دي الحمدلله زه په هغه بیان فخر کوم او اوس پې هم فخر کوم، خو هغه د چا باره کې نو د هغې وضاحت یې موږ کړي دي. هغه د هغه چا باره کې چې چا د تبلیغ د قرآن کریم خلاف کو لیبل د تبلیغ لګولی، دا په هر تنظیم کې ښه او خراب وي، نو چې هر تنظیم کې ښه او خراب وي نو موږ د هغې چې کوم دی نو مخالفت کړی دی چې د قرآن درس ته
یا چې کم دنو فساد وي یا بل څه، نو موږ وو دا تبلیغي نه دی، د تبلیغ په میشن کې را دننه شوی دی. موږ د هغې وضاحت مخکې هم کړی دی، ما جلبۍ کې یو بیان کې د هغې وضاحت کړی دی، ما چې کم دی نو په دیر کې یو ځای کې د هغې وضاحت کړی دی. د هغې نه پس ته هغه راغستل او په ټول تبلیغ باندې لګول، دا صرف او صرف زموږ توحید او سنت ته لارې بندول دي او پراپیګنډې کول دي. چونکې تاسو د جواب خپله ورکړو، دې باره کې لږ وضاحت دا دی چې هغې سوال کې دا دی چې دوی ورته کافر ویلي دي دغه تبلیغ والا ته، نو دې لږ پوره وضاحت وشي چې آیا تاسو ویلي دي یا نه دي یا څه وجې نه؟ په هغه بیان خو ریکارډ پروت دی او چار چاپیره په هغې باندې دې ځای کې څه بعضې حضراتو چې تبلیغیان نو ځان یې سې تبلیغ سره تړلی او راپورټونه پیم شوي دي، تاڼې ته هم زه تلی یم، هلته مې هم هغه ایس ایچ او صاحب ته ویم دا تاسو لږ تفصیلي واورئ، که په هغې کې چې دا ټکی چا وخوره چې دې تبلیغ والا غټ کاپیران دي، دا چې مطلق تبلیغ باره کې داسې یي نو چې څه وایي مومانګه انعام به زه ورکړم، دا نشته دی په هغې کې. او هغه د چا باره کې چې وا نو هغه خپله په هغې کې وضاحت شته. کله کله داسې کېږي زما یو بیان کټ شوی دی، وایي د امام بخاري باندې رد کړی، حالانکې هغه بیان چې څوک واوري د امام بخاري رحمه الله رحمتا واسعتا دفاع ده او هغې سره سره د فقهای کرامو دفاع ده، خو چې یو سړی مخکې وروسته ناخوا دې خوا کوي نو خو د هغې ذمهوار نه یو. سیده تاسو باره کې لکه جمعیت اشاعت توحید و سنت باره کې دا مشهور شوي دی په عوامو کې، خاص کر دا خبر اوس کېږي چې دی عذاب قبر نه مني، نو دې باره کې څه خیال دی؟ د دې باره کې خو به زه دومره ووایم چې سبحانک هذا بهتان عظیم. الحمدلله زمونږ د اکابرین اشاعت یو کتاب څوک دا نشي ښودلی چې په هغې کې دا ویلی شوي چې موږ عذاب قبر نه منو یا عذاب قبر نشته. که چا دا ووې الحمدلله دا شته، زمونږ د خطیب صاحب کتاب شته، زمونږ د قائد محترم مدظل العالی زمونږ د امیر شیخ کتاب شته مسلک الاکابر، د هغې باره کې یو ملا صاحب یو صفحه زوته کړې، دا هر ځای کې وایي صفحه 25 کې د عذاب قبر نه انکار کړی دی، په هغې غریب پوهېږي نه، صفحه 19 ورسره لږه وګوره، صفحه 27 ورسره لږه وګوره، ښه صفا سوتره. د نیلوي شاه صاحب رحم الله زما استاز دی، د هغو باره کې خلکو دا مشوره کړې ده چې دا عذاب قبر نه منکر دی، او څه پکې دا حضرات هم وایي لکه هغه رضا ستاسو انټرویو واغې کې یو حضرت ویلی دی چې عذاب قبر چې دی نو دی هغه اصلي صورت نه مني، پته نشته چې دا اصلي او دیسي پکې دی کم ځای نه راوښکلی دی. اصلي او دیسي شان ورشاه کشمیری رحمه الله هغه ذکر کوي په عذاب قبر کې داسې یو صورت او کیفیت نشي متعین کولی چې د هغې منکر ته چې کم دی نو ته کافر یا منکر د عذاب قبر ووایي. دارنګې شروحات د بخاري د عمدة القاري موجود ده، دا پرته ده، دی وایي عذاب قبر یې کړی، خو کیفیت د عذاب قبر چې روح لري جسد لري دا ځکه نه دی چې دا اختلافي دی، داسې نورو ډېرو شروحاتو دا خبره لیکلې ده. بیا په دې کې چې کم کیفیات دي هغه کیفیات د علماو خبرې دي، تحقیقاتي خبرې دي، په هغه صرف د پاره د تقریب الی الاذهان دي. اشرف علي تانوي رحمه الله ډېره مزیداره خبره لیکلې ده، هغه وایي چې عذاب قبر د دې مثال هغه مقدمات سبعه ایښودي دي او ډېر ښایسته جواب یې کړی، خلاصه چې د دې کیفیت کې تلل نه دي پکار، اجمالي ایمان په دې پکار دی چې عذاب د قبر برحق دی، نور د عذاب قبر د اسبابو نه ځان بچ کول غواړي. ډېر ښه مثال یې بیا ویلی دی، هغه وایي چې یو بادشاه د چا باره کې دا حکم پاس که چې دی به موږ چې دی نو وجنو، نو وایي هغه که دې کیفیت کې ولګي چې ما به ولي ما باندې به دیوال راغورځوي، که څنګه به مړی په دې کې، نو وایي دا به کمکل وي، هوښیار به الی چې دی د دې د مرګ نه ځان بچ کړي. هغه وایي هوښیار سړی هغه دی چې هغه کارونه ونه کړي چې د عذاب قبر په هغې باندې راځي، چې د عذاب قبر کیفیت کې ونه لګي، د عذاب قبر نه ځان بچ کړي. او زمونږ الحمدلله
دا څومره اقوال چې دي په دې کې دا د پاره د تقریب الی الاذهان دي چې دا شی محال نه دی، دا صرف مستبعد دی او محال او مستبعد کې فرق دی. نو د ذهن د قریب کولو د پاره چا یو قول وکړو چا بل قول وکړو، په هغه کې زمونږ قول دا دی چې مونږ د روح د جسد سره تعلق منو د پاره د تقریب الی الاذهان مونږ دا ذکر کړي دي او دا مونږ منو. په هغې کې زمونږ ټول کتابونه بالکل مصرح پراته دي او موږ په هغې کې تصریح کړې ده. که د خان باچا شیخ رحمه الله باره کې څوک وایي دروغ به وایي، دارنګې چې کوم دی نو که د نیلوي شاه صاحب باره کې څوک وایي یا د پنډۍ شیخ یا د پنجپیر شیخ، نو دا به بالکل چې کوم دی نو دروغ وایي او الحمدلله د هغې کتابونه موجود دي پراته دي الحمدلله. صحیح شو. د جمعیت اشاعت توحید و سنت او د نور د دیوبند د اکابر خپل منځ کې څه تعلق دی؟ دې باره کې خو به زه دومره ووایم چې سخیدات خوستی صاحب یو لوی سړی ده د نن وخت کې، یو لوی چې کوم دی نو د دی مسلم شخصیاتو کې دی چې موږ به راکې څوک داسې پراپیګنډې کوي چې یاره دا اکابرین دیوبند نه خلاف دي یا دا اکابرین دیوبند نه دي. هغه وایي چې کله د حیات محمد دا مسله به هغې یو رساله کړې ده، هغې کې ډېره ښکلې خبره کړې ده. هغه وایي دا چې یو سړی وایي چې دا اکابرین دیوبند باندې اعتماد وکړه، نو وایي دا داسې دي چې اکابرین دیوبند ته وایي چې په اکابرین دیوبند اعتماد وکړه. مونږ خو دا وایو چې شیخ القرآن رحمه الله د ډابیل فاضل دی د پنډۍ شیخ، دارنګې د دیوبند فاضل شیخ القرآن رحمه الله د پنجپیر دی، او دارنګې قاضي شمس الدین صاحب او صرف فضلا نه الحمدلله قاضي شمس الدین صاحب هلته صدر مدرس پاتې شوی دی. دارنګې زمونږ شیخ د پنجپیر رحمه الله هغه هلته کې په شاخ کې د مولانا اعزاز علي صاحب په امر باندې مدرس پاتې شوی دی. دارنګې عنایت الله شاه بخاري د دیوبند فاضل دی، او دارنګې چې کوم دی نو ورسره محمد حسین شاه نیلوي صاحب رحمه الله هغه هلته د مفتی کفایت الله صاحب خصوصي شاگرد بیا هلته کې هغه سره مدرس. دا خپل جی اکابرین دیوبند دی، مونږ چې دی پسې روان یو مونږ اکابرین دیوبند پسې روان یو. پاتې شو آخوا بیا د اکابرین دیوبند چې کم میشنو کم چې نانوتوي رحمه الله رحمتا واسعتا لیکلی دی، یا کم چې قاری طیب صاحب رحمه الله رحمتا واسعتا په مسلک علماء دیوبند کې یا علماء دیوبند کا مسلکی مزاج، نو الحمدلله منګه په هغې کې چې کم سوچ دی فکر دی او کم په هغې کې مصرح دی، نو دا یقیني خبره ده چې موږ ځان هغې ته منسوب کوم، زموږ مشرب دی، موږ په هغې فخر کوو، موږ دیوبندیان یو او د دیوبند میشن د الله په فضل و کرم الحمدلله هغه موږ ژوندی کړی دی. او اکبر شاه بخاري رحمه الله چې کتاب لیکلی دی او د تمام اکابرین دیوبند الحمدلله په هغې کې چې کوم دی نو تقریزات هم شته سره د تنظیم د نوم نه په هغې کې مونږ چې کوم دی نو تسلیم شوي چې دا اکابر دیوبند دي. او الحمدلله د دیوبند د میشن دفاع جي چې یو سړی سترګې نه پټوي، نو الحمدلله دا مونږ کړی ده. دا تمام بدعات دې ځای کې څلوېښتۍ کلیزې جمعې د رسمونه رواجونه هغه د سنتو نه پس په جمع دعاګانې چې اکابرین دیوبند ورته بدعات وې، ډېر بدعاتو میلادونه ټول د دنیا کول او لګیاو. او هغه ټیم پنجپیر شیخ او د هغه ملګرو د هغه شاګردانو هغې چې کوم دی د اکابرین اشاعت هغې د دې خلاف کړو او د میشن دیوبند دفاع هغې کړې وه. او دې مرغوسته چې کله حسین احمد مدني رحمه الله راغلی نو هغه ټیم کې هغه د جنازګاه کې اعلان کړو چې ما سره به ملاقات هغه سړی کوي چې د کم سړي د ملاقات اجازت شیخ مولانا محمد طاهر رحمه الله ورکړه الحمدلله. او بل دا چې د دیوبند نه کوم کتابونه شایع شوي دي هغه هم شیخ تسلیم کړی دی او هغه هم فخر کوي. نو دا خو باسې خبرې چې یو سړی راپاسي چې دا دیوبندیان نه دي، داسې به لګیایي اکابرین دیوبند ته چې یو سړی دیوبند نه وي هغه دیوبند ختمول غواړي. اصل ټیک شو. د نن سبا یعنی د مختلف جماعتونو په خپل منځ کې اختلافات وي، یعنی یقینا اختلاف د دین د وجې نه یعنی اجتهادي مسایلو د وجې نه شروع شي، خو هغه اختلافات موږ دومره لوی کړو چې ذاتیاتو ته راشو، نو دا نفرتونه او فرقواریت څنګه ختمېدلی شي؟ څنګه چې تاسو ته زما شیخ ویلو په داسې جواب کې چې زموږ د چا سره ذاتي او دارنګ داغه د تنظیم من حیث التنظیم او جماعت من حیث الجماعت اختلاف نشته. من د مسلې په بنیاد یو کیږو
او د مسلې په بنیاد باندې جدا کیږو. جمعیت ته زمونږ من حیث التنظیم من حیث الجماعت اختلاف نشته. دارنګې حتی ورسره د غیر مقلد چې دی دغه یو موږ داسې خلاف نه کوو، په هغې کې څه افراد بخي څه به چې کم دی نو خراب وي، خو چې کم غالیانی بالکل موږ برملا خلاف کړی دی، برملا یې کوو. چې کم حضرات بدعات کوي او که د ښه تنظیم نوم یې ورکړی او که د بد یې ورکړی، خو چې بدعات کوي، شرکیات کوي، یا د مبتدعینو مشرکینو حمایت کوي، او یا چې کم دی د مشن دیوبند او د هغې خلاف کوي، نو که هغه په هر تنظیم کې موږ د هغې خلاف یو. او چې کم د مشن دیوبند پاسداری کوي او د قرآن او د سنت خدمت او د توحید او د سنت خدمت کوي، موږ د هغې ملګري یو، که هغه هر چا سره کار کوي. نن سبا چونکې د میډیا دور د سوشل میډیا باندې اکثر داسې پیجونو کې د مولانا فضل الرحمن صاحب تصویرانو سره یا نور داسې د دیوبند متعلق ځینې علما پورې خبرې کیږي او هغه نومونه اشاعت ته منسوب کړي وي. نو شیخ طیب صاحب هم مخکې دا ویلي چې دا زموږ شاګردان به نه وي، خو تاسو دې باره کې څه ویل غواړئ، یا کوي حقیقت کې کوم کارکن جذبات کې راشي نو هغوی ته څه نصیحت کول غواړئ؟ داسې کار دی چې د میډیا نه خو چې نن سبا څه جوړ شوي دی خو د چا نه پټ نه دي. هغې کې خو همیشه درېمګړي خلک راپاسي او هغه درېمګړي حضرات چې دی دا میدان ګرمول غواړي. په هغې کې څوک چې کم دی نو پردي خپلی او خپل پکې پردي کوي. لکه د میډیا باندې دام ویلی کېږي چې یاره دې له راځم ستاسو سوال لا شیخ القرآن د پنډۍ رحمه الله باره کې چې دا د دی نو دا چې کم دی نو زمونږ سړی و، دا هغه غزراتو خلک هغې طرف نه لګیا دي ذمه دار، دا بالکل سوچه دروغ دي. شیخ القرآن رحمه الله فخر دیوبندو د پنډۍ او هغه الحمدلله دی وایي هغه دی نه دسخط کړی دی، رجوع کړی ده، دا به هسې ګپي، بالکل خالص ګپ دی. الحمدلله سن 1962 کې دا فیصله شوی وه د شیخ القرآن رحمه الله، سن 1980 کې هغه وفات شوی دی. 18 سال دا به درس کې هم دغه د اشاعت سوچ و، جواهر القرآن د هغې نه پس مرتب شوی دی. دارنګې سن 1975 کې د هغه خپل تحریر موجود دی. دا پراپیګنډې څوک دا کوي چې دا د هغی نه دی، دا د دی نه دی، څوک پکې راپاسي نو هغه دی چې هغه زمونږ شیخانو پسې بدې ردې سپکې سپورې کنځل کوي، او څوک راپاسي هغه د هغی مشرانو پسې سپکې سپورې او یا د هغی سره تصویران لګول یا چې کم دی نو روانول. نه موږ دا خپلو شاګردانو ته ویلی دي، نه دا وایو او نه دا زمونږ شاګردان کوي. دا یو دریم قوت دی چې هغه دا خلک په خپل منځ کې اړمول غواړي، یو بل سره یې لګول غواړي. دا زمونږ سوچ هم نه دی. موږ د مسلې په بنیاد رد کوو، د مسلې په بنیاد باندې یو کیږو، د مسلې په بنیاد جوړیږو. او د میډیا زه خپلو طالبانو شاګردان ټول ته دا وایم چې کنځلو ته هیڅ ضرورت نشته او تصویرانو روانولو ته هیڅ ضرورت نشته. د مسلې په بنیاد رد او د مسلې په بنیاد باندې حمایت. بس دغه نن سبا چونکې د ځینې علما عبارتونه ستاسو باره کې پیش کیږي چې په دې پسې مونږ نه کیږي، نو هغې باره کې څه ویل غواړئ؟ داسې کار دی جی موز نه کیږي مشرک پسې، موز نه کیږي بدعتي پسې. زمونږ باره کې چې څوک دا وایي الحمدلله زمونږ په عذاب قبر کې دمن د دغه الزاماتو نه پاکه ده، موږ لمن صفا ده الحمدلله. لکه ما مخکې وضاحت وکړه د حیات الانبیاء باره کې الحمدلله زمونږ لمن بالکل پاکه ده. موږ د حیات انبیاء قایل یو، حیات برزخی او د هغې موږ برملا وضاحت کړی. زموږ کتابونه شته دی د حیات دنیوي کامله تامه، هغې نه یو قایل. نو چې نه یو قایل د حیات برزخی قایل یو. دارنګې الحمدلله بدعات نشته، شرکیات نشته. دا خو به هسې یو خبره چې دی پسې موز نه کېږي چې عام کم خلک وایي نو دکه یا عذاب قبر باندې کړی یا حیات الانبیاء. لیکن زه به دا ووایم مفتی رشید احمد صاحب لدیانوي الله دې قبر منور کې دغه فتوه موجود ده چې موز ورپسې بلا کراهت جایز دی. دغه شانتې د مفتی شفیع صاحب رحمه الله فتوه موجود ده. دا د فتاوا مفتی محمود دا پرته ده مونږ څخه ده، دې کې 3 ځایه دا تپوس شوی دی او هغه جواب ورکړی نه چې اوس یو سړی مفتی محمود رحمه الله
هغه وایي چې یاره کېږي ورپسې دی وایي نه کېږي نو زما هم خیر دا خپل خو فتاوه محمودیه هغې کې چې کوم ده نو دغه سوال شوی دی هغه وایي کېږي ورپسې دارنګې قاري فتح محمد صاحب د دی یو سړی دی هغه بیا متعدد علما ذکر کړی وایي دی پسې موږ بالکل بلا کراهت جایز دی الحمدلله دا خو دی ویلی دی او چې څوک زمونږ باره کې بیا دا وایي چې هغې پسې موږ نه کېږي نو دا خو مختصر شارټ جوابونه دي موږ د هغې تفصیل سره وضاحت کولی شو چې زمونږ باره کې کم خلک دا پراپیګنډې کوي دا یا مشرکي یا بدعتي دي نو غریب چې کم دی نو بس دغه یو تاو اغستی الحمدلله زمونږ میشن هغه د انبیاء کرامو میشن دی زمونږ میشن د صحابه میشن دی زمونږ میشن د ائمه مجتهدینو میشن دی او زمونږ میشن الحمدلله د اکابرین دیوبند میشن دی او چې څوک وایي اشاعت پسې موږ نه کېږي د هغه بیا مطلب دا چې د ټولو پسې موږ نه کېږي. نن سبا چونکې اختلاف لازمی خبره ده په مختلف مسایلو کې اختلاف راځي خو نن سبا مونږ خلکو ذاتیات خبره واړوله دا ذاتیات دا واپس په محبتونو څنګه بدلیدلی شي چې نه په یو محفل کې علما طلبا دغسې ناست د مختلف فکر واله وي رای خپل اختلاف سره وي خو عام زندگی چې کوم وي عام ژوند چې کوم وي هغه په محبت سره وي ځکه چې اسلام موږ ته د محبت درس راکوي. قرآن کریم او احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې لب لباب دا دی د هغې نچوړ خلاصه دا ده چې تاسو د مینې د محبت مظاهره وکئ خو دا به هله کېږي چې مونږه تاسو ټول یو شو د الله په کتاب باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې او د هغې هغه تشریح کو کم چې صحابه تابعین تبع تابعینو کړې ده ائمه مجتهدینو کړې ده دا د جوړ یو ښایسته لاره ده او دا اختلافات چې څومره ضد عناد او دې طرفونو ته ځي نو دا مفاد پرس حضرات چې وي نو هغې دې طرف ته بوځي چې د مسئلې ته د چا سوچي او مسئلې نو دا ډېر اسان حل کېږي. مثلا زه به تا ته ووایم الله دې مونږه تاسو ټول د قرآن او سنت تابعدار کړي زما باره کې یو سړی وایي چې دی عذاب قبر نه مني زه هم زه عذاب قبر منم کله دې تعلق نه مني زه منم او چې ما سره خو یو سړی کینی د افهام تفهیم په دایره کې زه ته خپل کتابونه اړوان کم نو بیا هېڅ شی هم نشته دغه شانتې بیا به دا فتوی هم نه چې چا ورکړي نو به هم چې نابت پکې یا به وایي چې دا ما هسې ورکړي دي دغه شانتې یو سړی د تبلیغ دی یا چې کوم دی نو زمونږه د بعضې افرادو چې کوم دا شیزونه دي که هغوی راشي د مولانا الیاس رحمه الله او د مولانا زکریا رحمه الله په اصل میشن باندې چې مولانا الیاس رحمه الله مولانا زکریا رحمه الله هغوی وایي دا موږ د قرآن او د سنت خدمت له شروع کړی ما سره په دې حوالې موجود دي چې موږ وایو چې د کور نه د قرآن اواز راوځي نو چې هغې له هغوی راشي د قرآن مخالفت نه کوي او خپل نهج باندې کار کوي او هغوی چې بیا په کم نهج کار کوي نو موږ د هغوی سره زیاتې ونه کړو په هغه باندې دا بالکل اسانې خبرې دي. یو سړی راځي په سنتو د رسول الله باندې چې بدعات به نه کوم رسم رواج به نه کوم ځکه سنتو د رسول الله باندې به راځم نو بس چې سنت شو او قرآن شو نو دا اختلافات یکدم ختمیږي خو صرف نهج دا دی چې د صحابه کرامو طرز زندگی ته پکې وکتلی شي. اخري سوال دا دی چې ماشاءالله چونکې تاسو مصروفیات باوجود موږ ته وخت راکړو علما او عوام او طلباو ته څه نصیحت کول غواړئ؟ زه ناچیز به څه نصیحت وکم نصیحتو دپاره لوی لوی خلک وي خو زه خپلو کشرانو ته او تمام امت مسلمه ته دا پیغام ورکوم چې د الله د دین خدمت د قرآن او د سنت خدمت دا د زړه په لګاو باندې وکړي او چې په چا باندې رد کوي یا په چا تنقید کوي نو هغه د قرآن او د سنت په دایره کې د اعتدال په دایره کې دننه چې د هغې نه بار نشي خپل هم زمونږ الحمدلله دغه سوچ دی چې بېدینی په هغه باندې سخت تردید چې د دین حفاظت وشي خو چې کله یو سړی ناپوه جاهل دی نو هغه باندې تردید یا ارڅه د پس ناصحانه انداز کې او بل دا چې دا میډیا کم نن سبا یو فتنه جوړه شوې ده او په هغې کې توهینونه د یو بل کېږي نو دا ورته وایم چې توهینونه مه کوئ او د امن پیغام دنیا له ورکئ
د یهودو مقابله موږ ته پرته ده، د نسواراو مقابله موږ ته پرته ده، د رفض او د تشیع مقابله موږ ته پرته ده، دارنګې د شرکیاتو مقابله موږ ته پرته ده. موږ ته د الله د نظام ضرورت دی. د الله نظام په دې مخ د ځمکه باندې چرته نشته. موږ ته د هغې ضرورت دی په ځای د دې چې موږ د خپل قوتونه په خپل مابین کې صرف کو، د دې په ځای باندې چې زموږ د قوتونه صلاحیتونه دا د الله د دین په حمایت کې او د یهود او د نصارا او د هغې په تحریکونو مخالفت کې ولګي، نو دا به زموږ کامیابي، الله دې موږ ته کامیابي نصیب کړي. ډیره ډیره مننه. والسلام.